جواب ملاو شي بعد کې راځو نور مکور کوي جی مولانا صاحب. دا لومبی سوال سهیل صاحب د باړې نه. جی جی د سهیل صاحب سوال دا دی چې صلات تسبیح کې دا په لومبي ځل 15 ځله تسبیحات چې شروع کیږي نو دا د کم ځای نه شروع کیږي؟ سهیل صاحب تعالی جواب درکوم، خو دې پسې یو خور ټلیفون وکړ، هغې ویې د صلات تسبیح طریقه راته وښایه. د دواړو ته چې زه طریقه وښیم نو په خپله به ستاسو دا زده شي. صلات تسبیح 4 رکعاته نفل دي، ډېر فضیلتونه دي، به تاسو ته پته وي. 4 رکعاتو صلات تسبیح یا د نفل نیت په وتړئ، ثنا چې ووایئ سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې. د قرات شروع کې زله به ووایئ دغه تسبیحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. 15 ځله لومبی شروع د ثنا نه وروسته د قرات نه مخکې. د سهیل صاحب سوال چې دی نو هغه پوره شو تقریبا، د به اورېدلي پوه شوی به. جی جی بیا چې کله قرات ووایه د رکو ته لا نه یتلې، د رکو د تلو نه مخکې چې کله قرات ووایه نو 10 ځله به ووایه. بیا به په رکو کې تسبیحات چې ووایه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نو بیا به تاسو 10 ځله ووایه. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې دا ووایه بیا به 10 ځله دلته ووایه. بیا سجده کې د تسبیحاتو نه وروسته ووایه 10 ځله کې به ووایه. بیا دویمه سجده کې به ووایه، دا به 15 او یا ځله پوره شي. بیا به بل رکعت ته پاسې، چې دویم رکعت ته پاسې نو بس قرات څونکه سبحانه خو شته نه، نو د قرات نه مخکې بیا 15 پاسېدو ساره 15 ځله به ووایه او بیا به په دقه ترتیب وایه چې دا کم ترتیب ما مخکې ذکر کړ. امید لرم دا خور بم پوه شوي، سهیل بم پوه شوي او صلات تسبیح طریقه به تاسو یاده کړي. کشور خان صاحب د چراټ نه، کشور خان صاحب فریاد وکړه چې زه معذور یم، دا څومره ګناهګاري. د ښځې فرایضو کې دا داخل دي چې به د خاوند خدمت کوي. که دغسې ښځه بیماره شي خاوند به خدمت کوي. دې دنیا کې الله چې مونږه پیدا کړي یو، دا جوړې یې ګرځولي یو، الله اولاد را کړی دی، اولاد له الله پاک مور او پلار ورکړي دي، ګاونډیان دي، رشتہ دار دي، عزتمندو د دې ټولو حقوق دي چې مونږه د هغوی